په ناجائز کار کې در باندې تکلیف راولي د دې مقصد دی چې ای زما بنده ته خو ډېر مونځګزار یې زما نیک بنده یې حدیث شریف کې راځي مفهوم مبارک یې داسې دی یو صحابي راغی وی د الله پیغمبره په تاسو خو ډېر تکالیف راځي په موږ هم تکلیف راځي او نبی علیه السلام تبه به چې وغه به څو چنده تیزه وه نو نبی علیه السلام ورته فرمی وی د الله چې کم نږدې مخلوقات یعنی محبوب پیغمبران په دنیا کې د ټولو نه زیات تکلیف په پیغمبرانو راځي بیا ورپسې په صحابه بیا داسې رو څوک چې په دین کې ډېر دیندار وي په هغه به تکالیف هم ډېر راځي نو دې مقصد دا نه وي که سړی دا ووایي چې یرې زه به الله ته ناخوښه یم نو داسې خلک وایي یاد ساته ګوره الله نه امیده نه شي ته د الله خوښ یې ځکه یې په دا ته تکالیف راوست که ته د الله خوښه نه وې په تا به الله تکلیف نه راوست کله تا باندې تکلیف څه ناجائز کارو کې په تا تکلیف الله راولي کله ته دینداره یې په تا تکلیف راولي په دیندارۍ کې در باندې تکلیف راولي په دې خپلې دیندارۍ کې دې مضبوط کړي په ناجائز کار کې در باندې تکلیف راولي د دې مقصد دی چې ای زما بنده ته خو ډېر مونځګزاره یې زما نیک بنده یې ولې دې دا ناجائز کار وکړه وله دا کار دې وکړه تکلیف در باندې راولم چې هغه ګناه ده نه په دې تکلیف میټاو کړمه د دې مقصد دا نه چې څوک دا وایي زه الله ته ناخوښه یم ته الله ته خوښ یې نو الله ځکه فرمایي لا تقنطوا من رحمت الله زما د رحمت نه امیده نشي